بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني رشدي وعزني فضلي. د حروف باس مونږ شروع کړو. موږ چې دلته کې د ولس قسم حروف باس سرنده بکیږي پای کې اولنی موږ حروف جره شروع کړو. دا هر حرف د حروف جره لول موږ تعریف کړو. حروف جره جر په معنی د راخلو باندې او دیتا حروف جره ځکه وایي چې دا د فعل یا شبه فعل معنی پر مدخول طرف ته راکاږي. حروف جره ټول ولس دي چې بده شعر کې جمع دي با او تا او کاف لام واو منذ مسقله رب حاشا من دافعا على حتى الى. حروف جره عمل دار چې دا په اسم باندې داخليږي او اسم لره جرور کوي. بیا په دې کې هر حرف جدا جدا معنی دي. لکه په دې کې لولنې من مونږ ویلو چې د څلور معنی لپاره راځي. د ابتداء الغایه لپاره، د تبیین لپاره، د تبعیض لپاره او زائده راځي. او موږ دا خبره کړو چې دا من چې زائده راځي دا په کلام غیر موجب کې راځي. خالی بیا موږ علاوه لو چې اله د انتها الغایه لپاره راځي او په معنی د ما باندې راځي لګ لګ. حتی چې داوم د اله په شان دي د انتها الغایه لپاره راځي په معنی د ما باندې راځي. او په اله چې دا په اسم ظاهر اسم ضمیر دوانو داخليږي او حتی په اسم ظاهر باندې داخليږي په اسم ضمیر باندې نه داخليږي. په شعر کې چې په داخل شوی دی ناغه شاذ دی. بیا موږ ویلو چې فی د ظرفیت لپاره راځي او کله کله فی په معنی د علامه دي هم راځي. د با په باره کې موږ و معنی ویلې چې با راځي د لپاره د الصاق، با راځي د لپاره د تعلیل، د لپاره د مصاحبت، مقابله، تعدیت او ظرفیت. او کله کله با زائده راځي. با زائده بیا قیاسا زائد وي یا به سمان زائد وي. قیاسا به کله وي چې کله د ما ولا مشبهتان بلیس په خبر کې یا د لیس په خبر کې دا راشي نو په دې باندې با زائد راځي. او کله کله با سماعن چې نه دا با زائد وي او مرفوع په صورت کې یا د منصوب په صورت کې. مرفوع یا به فاعل وي یا به دغه وي د مبتدا وي. پرون سبق موږ لام شروع کړو چې لام راځي د لپاره د اختصاص او د لپاره د تعلیل او یا زائد راځي. عن چې نه دا په معنی باندې هم راځي او د لام قسمیه هم راځي. یعنی لام د واو قسمیه په معنی باندې راځي. او حاله چې کله جواب قسم د یو عظیم سیز وي چې پای باندې تعجب کېدی شي لکه لله لا يبقى على الايام ذو حيد بمشمخر به الزيان والاسو. د روبه په معنی کې موږ دا خبره کړو چې روبه د تقلیل لپاره راځي، د تفسیر لپاره هم راځي او صدارت د کلام غوړي په نکره موصوفه باندې بدا داخليږي یا بدا داخليږي په ضمیر مبهم ممیز باندې او رسو به تمیز راغلی. بیا دا ضمیر به د تمیز سره یو شانتي یو کنه نو په دې کې د بصرین او کوفین اختلاف ته. بصرین و چې دا ضمیر و همیشه لپاره مفرد مذکر راځي او که تمیز هر څنګه راځي که مفرد وي که تثنیه او که جمع او که مذکر او که مؤنث وي. او کوفین و چې نه دا به د ضمیر به د اسم مطابق راځي. که اسم واحد مذکر او جو ضمیر به واحد مذکر راځي او که اسم تثنیه او جو ضمیر به واحد جمع د تثنیه به راځي په دغه طریقې سره. او د دې رب سره کله کله کافه ما کافه لګول کېږي چې ما کافه سره ولګي نو بیا دا عمل نه کوي. عمل مطلب لکه نه خجر ور کوي بیا انا په اسم باندې داخلي ضروري او دا بیا په دواړو جملو په جمله اسمیه هم داخلي لګي په جمله فعلیه هم داخليږي. د روبه لپاره دا ضروري ده چې په دا په فعل ماضی باندې داخليږي. لکه چې روبه د قلیل متوقع لپاره راځي دا محقق لپاره راځي او فعل ماضی ته تحقیق لپاره راځي. ودا روبه چې کنه د دې سره د فعل ماضی دا کله کله اکثر په کلام کې دا حذف اکثر په کلام کې دا حذف لکه روبه رجل اکرمنی دا به جواب دا چې ته وای چې هل لقیت من اکرمک. بیا موږ ویلو چې واو په معنی د روبه باندې هم راځي. واو دا په معنی د روبه باندې راځي. و دې لپاره شرایط موږ وی چې لکه واو دا همیشه د لپاره په اسم نکره منصوفه باندې داخليږي په دا باندې په ضمیر باندې داخليږي. او بل چې د دې متعلق اکثر چې د فعل ماضی وي او هغه محذوف وي. او دایره لپاره شی ویل و بلدتين ليس بها انيس الا اليعافير الا العيس. او شی په زما ترکیب دار څه شو پرون. بیا موږ ویلو چې د قسم لپاره درې ټکي راځي. واو هم د قسم لپاره راځي، با هم د قسم لپاره راځي او تا هم د قسم لپاره راځي. په دریوانو کې فرق دا دی چې واو صرف او صرف په اسم ظاهر باندې داخليږي او د قسم لپاره راځي.
او تا صرف په لفظ الله باندې قسم د پاره راځي او با چې دا به اسم ظاهر هم داخليږي او په اسم ضمیر هم داخليږي نو قسم چې د صد پاره خړل کېږي قسم چې د صد پاره خړل کېږي هغه ته مقسم علیه او جواب قسم وای قسم چې په سمانه خړل کېږي نو هغه ته څه ویل کېږي د صد پاره چې خړل کېږي د صد پاره لکه زې مالکه په خوده مې د قسمې چې پرون د مدرسې ته راغلم نو دا ما دا قسم کو او دا پرون د مدرسې ته راغلم دا جواب قسم د مقسم علیه دا اوس په دې مقسم علیه چې کنه دا جواب قسم مقسم علیه دا بدی باندې با کله لام داخليږي کله په ان داخليږي او کله په ما داخليږي نوې قاعده دا نه ماتو ګورئ چې کله جواب قسم جمله اسمیه یا جمله فعلیه وي کله جواب قسم سوي جمله اسمیه جمله فعلیه جمله اسمیه او جمله فعلیه به دا همیشه د پر راځي لکه دغه باندې جمله انشائیه سره دغه راتلې نشي جمله انشائیه چې کنه دا نشي راتلې که جمله اسمیه او که جمله فعلیه نو په جواب قسم باندې لام تاکید زائد کیږي څه زائد کیږي لام تاکید په داخل ولګي لام تاکید بیا ان چې ان دا چې جمله اسمیه وي که اسمیه او که فعلیه نو ګوره درې سورون داخلي دي لام ان او ما او لا لام ان او مولا نو چې کله جمله اسمیه او که فعلیه نو دې په جواب قسم باندې لام داخلي څه به داخليږي لام داخليږي او چې جمله اسمیه کړه نو په دې باندې پکې کله ان هم داخليږي او کله ان او لام دواړه داخليږي لکه چې صرف دا به داخل شوی لام داخلي لکه والله الا زید قائم والله الا زید قائم په خدای مې د قسم زید ولاړ نو اوس دلته والله دا قسم شو لزید قائم دا جواب قسم شو جواب قسم دلته جمله اسمیه په دې باندې لام تاکید مفتوحه دا داخل شوی دی او والله لا افعلن كذا والله لا اضربن كذا لا اضربن زيدا يا قران مجيد تالله لا اكيدن اصنامكم ها تالله لقد ارسلنا الى امم پټیر شو بدای کې په قران مجید کې په حدیثو کې دا راغلي نو کله جمله په اسمیه باندې داخلي کو په فعلیه باندې داخليږي لام تاکید مفتوحه په جواب قسم باندې راوړل واجبي صحیح شولا کدا جواب قسم جمله اسمیه نو لام تاکید مفتوحه سره ان راوړل هم واجب دي ان راوړل سره هم جایز دي کله بیا د سی وی چې ان او لام دواړه راغلي وي لکه والله ان زيدا لقائم والله ان زيدا لقائم او کله کله د سی وی چې صرف دا ان بغیر راځي والله ان زيدا قائم کلام په کې نه راځي پوه شو به دی باندې پوه شو او کچرتا دا جمله اسمیه یا جمله فعلیه جواب قسم جمله اسمیه او منفی فعلیه وا جمله اسمیه او فعلیه او مثبت نه بلکې منفی وا نو بیا په جواب قسم باندې ما اولاد داخليږي پوه شو به دی باندې نو څنګه خبره شو چې هر قسم د پاره جواب قسم پکار وي جواب قسم څه ته ویل کېږي د څه د پاره چې قسم خوړل کېږي په کومه خبره باندې چې قسم خوړل کېږي ایته سوې جواب قسم او بل ورته سوې مقسم علیه مقسم به د پکم سیس باندې سره چې قسم خوړل کېږي هغه د والضحى والليل اذا سجى لکه په ضحى باندې قسم خوړل شي دی والله په الله باندې قسم لکه مقسم به الله له و د څه د پاره چې قسم خوړل کېږي مقسم علیه یا جواب قسم نو دا جواب قسم په جمله اسمیه هم راتلی شي جمله فعلیه هم راتلی شي مثبت هم راتلی شي منفی هم راتلی شي چې مثبت یعنی جمله موجبه او مثبته وا دغه اسمیه او که فعلیه وا نو لام تاکید مفتوحه راوړل به ضروری دي پوه شئ او که اسمیه وا نو لام تاکید مفتوحه سره پکې سره راوړل ان راوړل بیا کله ان او لام وانه راځي او کله صرف ان راځي پوه شئ به باندې ها او در بلا کچته جمله جواب قسم چې دا جمله منفیه وا نو بیا په جواب قسم باندې ما اولا راوړل ضروری دي ما اولا راوړل څه دي ضروری دي پوه شو به باندې وس دغه چې جمله جواب قسم جمله منفیه وي نو کله کله تدا ما اولا دغه حرف نفي چې التباس خطر نه وي ما ته حذف کیږي دغه وای بیرګي مخکې ولا بد للقسم من الجواب او د قسم لپاره جواب قسم پکار دی ضروری دی د قسم لپاره جواب قسم څه ته ویل کېږي
نو وهي جمله تسمى المقسم عليها، دا هغه جمله ده چې نوم ورکول کېږي ایت سو مقسم عليه. فان كانت موجبه، پس کچرته دا جمله موجبه وا یعنی مثبته وا، جواب قسم بیا جمله مثبته وي یا به جمله منفیه وي. لکه جمله مثبته وا جمله موجبه وا يجب دخول اللام في الاسميه والفعليه، نو لام داخلي دل دا واجب دي د پاره لري په جمله اسمیه کې مو په فعلیه کې هم د پاره لري چې د دوانو جملو په منځ کې ربط راشي. دا وجه ده د پاره د دوانو جملو په منځ کې سره راشي ربط راشي. لکه الاولنی جمله والله دا جدا جمله ده او جواب قسم جدا جمله ده، د دوانو جملو د ربط راوستلو د پاره لام تاکید مفتوحه راوړل کېږي په جواب قسم باندې. لکه والله لا زيد قائم، ترکیب النرج یار واو جار قسمیه لفظ الله مجرور جار تر خپل مجرور نه ظرف مستقر متعلق شو بس پوره اقسم فعل پوره اسم فعل سره خپل فاعل متعلق نه جمله فعل قسم انشاء قسم. او لزيد قائم كلام تاكيديه مفتوحه، زيد مبتدا وقائم مبتدا خبر ملكر جمله اسميه خبريه جواب قسم، قسم جواب قسم ملكر. والله دا مثال لے چې جواب قسم جمله مثبته او اسمیه وي. والله لا افعلن كذا ترکیب نشم کولای یار والله دا ټول جو متعلق سره قسم شو. او لا افعلن فعل انا پکې فاعل او كذا مفعول به. قرآن مجید کې لقد آثرك الله تالله لقد آثرك الله او تالله لاكيد اصنابكم نټون. وان في الاسميه او چې کله جواب قسم جمله اسمیه وي نو ان پکې هم داخلي دي شي. لکه والله ان زيدا لقائم، والله ان زيدا لقائم ترکیب آسان دی کنه. او بل مثال تالله انك لفي ضلالك القديم والضحى والليل اذا سجى ما والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى ان سعيكم لشتى، ان سعيكم لشتى دغه په دې باندې راغلی واښوي خادم. او ان الانسان والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقع فوصلنا ان الانسان لربه دغه جواب قسم ان الانسان ده جی. وان كانت منفيه او کچرت جواب قسم سوي جمله منفيه وي نو وجب دخول ما ولا نو واجب دي داخل دل ما او دسو. لك والله ما زيد لقائم، ما زيد بقائم تركيب را لنرازي واو جار قسميه اللفظ الله مجرور جار مجرور ملك ظرف مستقر متعلق شو بچا پوره اقسم فعل سره خپل فاعل متعلق نه ما مشابه بليس ما زيد اسم ما با حرف جر زائده با حرف جر ګوره بابرون ته بابلو سبق دا ویل شو کنه چې کله ما منفي ما مشابه بليس وین دغه به خبر باندې با زائد وي نه با زائد موږ څه دغه کو چې با زائده شو قائم لفظا مجرور محلا منصوب د سره بارا د ما مشابه بليس سره بارا خبر ان ما سره خپل سم خبر نه جواب قسم. والله دا اوس ګوره لګي جمله اسمیه منفیه راغله په جواب قسم او چې جمله فعلیه منفیه راشي دا لپاره مثال والله لا يقوم زيد، والله قسم شو او لا يقوم فعل او زيد ولا فاعل. قرآن مجید کې الله والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى نو ما ودعك وما قلى په دې باندې نفي راغله ما راغله لکه په شو به باندې نو څنګه خبر شولا چې جواب قسم څه ته ویلېږي قسم چې د سره بار خړلېږي ایت سوي جواب قسم او مقسم علیه. بیا دا جواب قسم چې نه دا به د دوه حال نه خالی نه وي یا به دا جمله مثبته وي یا به جمله منفی وي. که جمله مثبته وا نو که فعلیه او که اسمیه وا نو لام تاکید مفتوحه پر راوړل ضروری دي او که اسمیه و د سره ان راوړل هم پکار او که جمله منفیه وا نو بیا په دې باندې ما او لا راوړل ضروری پوه شو به باندې خالي. وس دا خبره کوي کنه وای کله قرینه موجوده وي نو جمله منفیه جواب قسم چې کله جمله منفیه وي نو د قرینې د وجنه دا لا او ما حذف کول دا هم جایز دي. د قرینې د وجنه حرف نفي حذف کول څه دي واجب دي. لکه تالله تفتأ تذكر يوسف الله تعالی فرمایي تالله په خدای مې قسمي
تفتأ تذكر یوسف چې همیشه به تذکرہ کوي د موسی علیه السلام دا اوس ګور اصل کې یاد غره ما فتا ما دام منفق ليس باشد اسقفانو ما دام منفق دا ما فتا نه دا مضارع ده دا ما فتا نه سره مضارع ده تفتأ تذكر نو دل کې دا مضارع مثبت نه ده قرینه سره بلې باندې مضارع مثبت نه مضارع منفي ده ځکه مخکې مونږ وی چې مضارع مثبت وي نو په دې باندې مدا په دې باندې لام داخلي دل چې اندسري واجب دي اوله کې موږ ونوي چې کله جواب قسم مثبت وي جواب قسم مثبت وي نو که فعلی وي او که اسمی وي نو لام تاکید مفتوحه راوړل بسري واجب دي نو دلته کې په دې مضارع کې په دې کې پتفته او مضارع مثبت چې نه دا راغله د تاکید پینشته ده دا لام پکې نشته ده کنه نو چې لام پکې لام تاکید مفتوحه پکې نشته ده نو پوه شو چې دا مضارع منفي ده مضارع مثبت نه ده که مضارع مثبت وي نو بیا په دې باندې لام تاکید مفتوحه پکارو نو دلته کې چونکه قرینه موجوده ده لہذا تفتأ کې لا چې دا حذف شوی اصل کې لا تفتأ اصل کې څه ده وعلم پوښ انه قد يحذف حرف النفي کله کله چې کله دلته خبره وکوي چې کله جواب قسم جمله منفی وي نو بری باندې خو ما اولاد داخليږي خو کله کله چې قرینه موجوده وي نو دغه ما یا لا حرف نفي دا د کولې کې حذف کولې کې واښوي د التباس خطر را نشي ها او د دې لپاره مثال سره تالله تفتؤ ودلګي موږ وایو چې دا قرینه موجوده ده چې دا مضارع منفي ده ځکه دا مضارع مثبت و نسب پیراول پکارو لام تاکید به پیراول پکارو لکه پوه شو به معنی نو معلومه شو چې دا مضارع منفي ده او په دې کې حرف نفي شنن دا سره معذوف ده لکه الله تفتو په اصل کې څنګه لا تفتو لکه پوه شو به معنی بیا وای کله کله جواب قسم چې نه کنه کله جواب قسم اصل کې نشي پکاري اول قسم بیا صحیح جواب قسمی او چې کله دا جواب قسم دا حذف کیږي هم چې کله دال پر جواب قسم موجود وي سم موجود وي دال معنا دلالت کوم کې اندر چې دلالت کوم کې پر جواب قسم باندې لکه زید قائم والله نو ځل لګي را زید قائم چې کنه جمله اسمیه خبریه دا دال پر جواب قسم نه ځکه جواب قسم صحیح ورستوي اول قسم بیا صحیح خو کله کله د صحیح چې دا قسمی او جواب قسمی نه خو د دې نمک کې دال پر جواب قسم موجود وي صحیح دال پر جواب قسم یعنی په جواب قسم باندې دلالت کوي او کله کله دا جواب قسم به مینس کې دا قسم به مینس کوم راځي لکه زید والله قائم لکه پوښتنه به معنی ويحذف جواب القسم او کله جواب القسم او حذف کولای کی جواب قسم ان تقدم ما يدل عليه کله به حذف کولای کی چې کله مخکې موجود وي هغه څه چې هغه بلې جواب قسم دل کوم کوي موږ دال بر جواب قسم موجود وي نو جواب قسم حذف کولای کی نو زید قائم والله او توسط القسم یا دا قسم د دې باندې په منځ کې راتلی شي لکه زید والله قائم لکه ګوره د زید او د قائم په منځ کې والله راغله ده وقام والله زید نو مل شي ولکه پوښتنه به معنی د جواب قسم کې دا موږ وایو چې جواب قسم یا با مثبت وي یا سوي منفي که مثبتو نو که اسمیه او که فعلیه نو لام تاکید مفتوحه پر اورل ضروري دي او که منفیه نو ما اولا پر اورل دي او کله کله د قرینې د ودینه حرف نفي حذف کیږي هم او جواب قسم هم حذف کیږي چې کله دال بر جواب قسم موجود وي بل په حروف کې حروف جارو کې یو عن سره پر راځي للمجاوزه د مجاوزت لپاره مجاوزت څه ته وایي چې یو څه زمانه د مدخول نه تیر شوی دی یو څه زمانه د مدخول نه لکه رمیت السهم عن القوس الى الصيد ما اوشتو غشه د خپل قاش نه د خپل لیندینه ښکار تا نو ګور رمیت السهم عن القوس یعنی دا غشه زما دغه نه مدخول نه چې دا وتل تیر شوی دی غشه زما د مدخول نه یعنی دا قاش نه او دا لیندینه چې دا اوتو پوه شئ ترکیبو رمیتو فعل فاعل دی اسامه مفعول به دی عن القوس جار مجرور ظرف له متعلق اول شو او الس غیر جار مجرور متعلق ثانی شو بچا بوله رمیتو فعل سره خپل فاعل مفعول به او دوانو متعلق نه وعلى للاستعلاء على راځي پر استعلاء معنا اوچتیدل
او دا لپاره چې یو څه زما په مدخول باندې لپاسه ده یو څه زما په مدخول باندې لپاسه ده یو څه زما په مدخول باندې لپاسه ده لکه ته زیدون علی السطح زید په چت باندې ده زید په چت باندې ده پوه شئ نه او دا زید یعنی دا وایي چې زما په مدخول باندې یو څه ده یعنی په سطح باندې په چت باندې یو څه ده چې زید ده لکه بلې خبره باندې پوه شئ تاسو ها استعلا څه ته ویل کېږي اوچتواله څه اوچتواله چې د آیت کې په معنی چې اوسې زما په مدخول باندې لپاسه ده خاجي وزه داوی کنه چې دا عن نه عن دا کله کله اسمی عمرازي عن کله کله سره دي اسمی عمرازي کله به اسمی راځي کله اله به اسمی راځي کنه چې کله دا په دې علا باندې من پرې عن باندې عن او علا ځوانه عن او علا ځوانه عن او علا ځوانه کله کله اسمی راځي لکه دا موږ اوس حرفونو باس وکړو کنه او چې کله عن او علا حرف نو دا بیا اسم له څور کوي جر ور کوي خو کله کله د سیوی چې دا عن او علا عن او علا ورسو بل کاف مر روان دي چې عن علا او کاف دا درې وانه دا کله کله اسمی راځي اسمی به کله راځي چې کله په دې عن او علا باندې من داخل شي په عن او په علا باندې څه داخل شي من داخل شي پوه شو به باندې کله چې په دې من او په عن او په علا باندې من داخل شي نو بیا بل اسوي اسمی به وي په دغه وخت کې دا علا دا په معنا د فوق باندې وي او دا عن په معنا د جانب باندې وي پوه شو به باندې لکه بلې خبره باندې پوه شوي من ګوره دا من حرف جر دی کنه او حرف جر صرف په اسم باندې داخليږي په فعل باندې په حرف باندې او په فعل باندې نه داخليږي نو چې کله دا من حرف جر په عن یا په علا باندې داخل شو نو په دغه وخت کې به دا عن او دا علا دا به حرف نه وي بلکې دا بیا څه وي اسم به وي عن به په معنا د جانب باندې وي او علا به په معنا د فوق باندې وي پوه شو به باندې وګوره کتاب ته وقد يكون عن وعلى اسمين او کله کله بي دا عن او على ځوان اسمونه اذا دخل عليهما من کله چې به ځوان باندې داخل شي سو کما تقول لكتبه جلست من يمينه جلست من يمينه هذا په معنی ده جلست من جانب يمينه وعن په معنی موږ د جانب واغستو کنه نه لګور نه من په عن باندې داخل شو نو من حرف جر دی او دا په اسم داخليږي په فعل او په حرف باندې داخليږي نو لګي موږ د عن په معنی ده ونزلت من على الفرس او زرا کوشما ها من فوق الفرس دا اسن لپاسه نو علا به معنا د فوق باندې او عن په معنا د سمانه لکه پوه شو به معنی عن او علا عن او علا دا په اسم دا په ځوان اسمونه چې کله په دې منځ داخل شي من داخل شي ولی والکاف للتشبيه کاف ته تشبيه لپاره راځي تشبيه پیژنې تاسو یو سیس دبل سیس په شان دي یو شان کول یو سیس دبل سیس په شان دي کول دې ته تشبيه وایي بیا چې څوک یو شان کولای کیږي ته مشبه وایي دا چا تشبيه ور کولای کیږي ته سوي مشبه او دا چا سره چې تشبيه ور کولای کیږي ته مشبه به وایي پوه شئ دا کم حرف په ذریعه سره چې ور کولای کیږي هغه ته حروف شبه وایي حرف شبه ادات شبه او کم وجه چې ور کولای کیږي ته وجه شبه وایي لکه زه مې زيد كالاسد في زيد كالاسد في شجاعته زيد كالاسد نو ګوره دا بلګ ما وی چې زید د منظری په شان دی په بادرې کې نو دا زید بسوي مشبه زید بسوي او اسد بسوي او کاف بسوي حرف تشبيه کاف بسوي حرف تشبيه او في شجاعه دا بسوي وجه شبه واښوي مشبه مشبه به او وجه شبه او دا ادات شبه نو دا کاف چې دا تشبيه د پاره راځي یعنی یو سیس د بل په شان دي کول د پاره لکه زیدن کا عمرین زید په شان د سره دا امر دی اوس پس کې دی په بوخل کې دی یا په طاقت کې دی په قوت کې جواب وځي شي زیدن کا عمرین نو زید په بس شي مشبه کاف حرف تشبيه او عمرین دا مشبه به وزائده او کله کله دا کاف زائده راځي لکه ليس كمثله شيء یعنی نشته د پشان د الله پاک باندې شي وزدل ګوره لکه ته موږ توحید دار چې لکه ته د الله پاک پشان هیڅ چیز نشته پوه شئ نو کته په کې دا کاف د په تشبيه لپاره واخلې نو بیا معنی دې سره ګوره دا
د نحوی دومره غټه فائدہ ده چې ته لیس کمثلی شی کاف چې نن دا زائد وانخلې ادا تشبیه واخلې د بیا معنی دا شي چې نشته د الله پاک د مثل په شان دي څه شي ان الله پاک په شان څه شته او د مثل په شان دي نشته ده نو توحید بیا ناراضي لیس کمثلی د الله پاک په شان دي هیڅ نشته ده او کته دا کاف په شان د تشبیه والے نو نشته ده الله پاک د مثل په شان دي څه شي ان الله پاک په شان څه شته او د مثل په شان دي نشته ده نعوذ بالله دا معنا غلطه ده نه لیس کمثلی شي کې دا کاف سره زائد ده وقد تكون اسما او کله کله دا راځي اسم نو څنګه چې موږ وې چې دا دغه چې کنه عن او علا دا چې په دې باندې کله من داخل شي نو سره به راځي اسم د پاره دغه شان دی په دې کاف باندې چې کله عن داخل شي په کاف باندې کله سره داخل شي عن داخل شي نو دا هم کاف اسمی او دا په معنا دا مثال باندې راځي لکه دلته کې به شی یو ټوکړی لیکل یزحقنا عنك البرد المنهم یزحقنا عنك البرد المنهم یزحقنا دا دغه فعل مضارع مثبت معلوم یزحقنا یعنی هغه زنانه خاندي عن کلبرد منهمی په داسې غاقونو باندې یعنی عن نورس سین محذوف ته د داسې غاقونو نه داسې غاقونو کلبرد المنهمی چې غاقونه پشان د ویلي کړل شي غلې او ووري دي لکه څنګه چې واور ویلي کړل شي او سمرا خولي او پستي او دغه شان دي او سپینې دغه شان دي غاقونه دي نه لګي دا کاف معنا د مثل کاف معنا نه سره یزحقنا عنك البرد المنهم نه لګي دا کاف معنا نه سره یزحقنا خاندي عن سن بداجه غاقونه باندې چې غاقونه پشان د سدي پوښښ به نه باندې الګه باندې پوښښ ها نو کاف د تشبیه لپاره راځي کاف زائد راځي او کاف اسمی راځي نو ګوره درې ټکي شول یو عن یو علا او یو کاف دا حرفي هم راځي او اسمی هم راځي حرفي چې کله حرف جر باندې او چې اسمی هم راځي چې کله د عن او د علا نه مخکې سره شي من نشي او د کاف نه مخکې سره شي عن نشي واښو ویل باندې ها وسوي موز او منزو موز او منزو چې نه کنه دا د زمانه لپاره دا ظرفي هم راځي په موز او منز کې او دا دغه هم راځي دا زمانه لپاره هم ظرف هم راځي او موز او منز چې دا جر هم راځي بیا دا ابتداء الغایه لپاره راځي یعنی د اول مدت د بیان لپاره هم راځي او د جميع مدت د بیان لپاره هم راځي لکه ويموز منذ لزمان لپاره دي اما للابتداء في الماضي یا د ابتداء لپاره دي په ماضي کې مطلب دا کنه چې لکه کما تقول في شعبان لکه ته په شعبان په میاشت کې وې چې ما رايته منذ رجب ما نه لیدل هغه د سره د کم زین د کم وخت نه لا رجبنا یعنی زما د نه لیدل هغه ابتداء د کم وخت شوی دا او لظرفیه فی الحاضر یا د ظرفیت لپاره چې په زمانه حال کې یندري لپاره چې د فعل لا ټوله زمانہ دغه چې حاضر ده لکه د ما رايته منذ شهرنا معنی نه لږه د یوم میاشتې یا زمونږ د یو ردی یعنی یوم میاشت پورې من دلله یوم میاشت زما د نه لیدو دا هغه پوره مدت څونه وشو یوم میاشت پوه شئ او خلا عدا حاشا خلا عدا حاشا د استثناء لپاره راځي لکه جاء القوم خلا زيد او جاء القوم حاشا او جاء القوم عدا عمد واسال لګي په استثناء په باس کې موږ ویلو چې خلا عدا او حاشا دا چې کله جار واغلی د دین ورستو به اسم مجرور وي او کله دین ورستو اسم منصوب د دین ورستو اسم منصوب نو بیا به دا خلا عدا او حاشا دا به فعل وي ضمیر به فاعل وي او ورستو اسم ما دغه د ودینه مفعول به د ودینه منصوب وي پوه شئ نو خلا عدا حاشا دا درې وړه کله حروف راځي او کله افعال په ځای باندې استعماليږي او عن علا او اله دا درې وړه عن علا او کاف دا درې وړه کله حرف راځي او کله سره راځي اسم راځي الکه پوه شئ به معنی ناموز او مون چې دا هم دي موز او مون کله لکه حروف کې راځي او کله لکه په ظرف کې نو کله ظرف معنی معنا پکې وا نو بیا هغه سوي دا به اسم ظرف وي سبي اسم ظرف پوه شئ به معنی الګا باندې پوه شئ یو د جواب قسم په باره کې خبر وشوله او یو درې عن په باره کې او د علا عنه علا او کاف منذ خلا عدا حاشا نو دې سره دا حروف جره ختم شو دي که بټس کل را کوي مخکې پاتې دی که ختم شي دي ټیسټونه پتاو کم ځای پورې ور کړو